ونتوكل ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وعن صفية بنت عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما وأيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أتى عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عزیزانو، پیغمبر علیہ السلام دا اللہ پا حکم او دا اللہ پا اشارہ باندی دا زندگی ہیچ و گوشات تگی ندا پریخی. ہر حکم او پا ہر عمل باندی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات شتا.
بشرطی چې مسلمان د هغې جستجو کی او تلاشیو کی او تګی وي سړی. یو سړی په یوې څښا د دنیا په یوې ګنده پیغلې باندې چې عاشق شي، انسان څه شی دی؟ د ګند نه ډک، که نارینه دی او که زنانه دی، د ګندګۍ نه ډک یو ګوډی دی. کله چې په یو عامې ښځې سړی عاشق شي نو د هغې چوایس، د هغې پسند تلاش کوي چې د دې څه خوښ دي، دا په څه شي خوشحالیږي، دا خوري څه، دا اغوندي څه، کم رنګ یې خوښ دی. نو سړی تلاش کوي. نو چې یو سړی په رسول الله او په الله باندې مین دی نو دا سړی خو آلریډي په کار دی چې د الله پسند و ناپسند معلوم کی. الله په څه شي راضي کیږي، الله په څه شي ناراضه کیږي، رب مې څه غواړي، کم وخت کې کم شی غواړي، کم وخت کې د کم سیز نه منع کوي، دا معلومه کی انسان. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ټول خبرې ښودلې دي. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی، بخاری او د مسلم روایت دے، وی سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اناس عن الکہان، پیغمبر علیہ السلام نا څه کسانو پوښتنه وکړه د کاهنانو په باره کې، جادوګرو په باره کې، تعویذګرو په باره کې، فالګرو په باره کې، چې اے د الله رسوله دوی لا خلق ورزي او بیا دوی د غیب خبرې ولا کوي. تا باندې سخت ورځ را روانه ده، تا باندې سخت تکلیف را روان دی، ته یو بوډۍ ښځې له جامې وکړه، تا باندې ډېر مشکل را روان دی، ته خیرات وکړه، تا باندې سخت ورځ را روانه ده، یو تعویذ په غاړه کې واچوه، غیب خبرې کوي. تا باندې چا کوډې کړي دي، تا باندې چا دم اچولی دی، تا باندې چا جادو کړی دی. اے مسلمانو، د دې فقیر دا یوه خبره ومنئ چې صرف دا عقیده ختمه کوي چې څوک په چا څه کولی شي، دا عقیده ختمه کوي. تقریباً په زندګۍ کې به د 50% مشکلات ختم شي. اے خزو، اے نرو، اے مسلمانانو، په زندګۍ کې 50% مسئلې صرف د دې څخه عقیدې نه پیدا دي. یاره په ما چا څه کړي، یاره څوک را باندې څه ونه کي. زمونږ په دې کلو کې بعضې کورونه به وو، مونږ ته یاد دي وړوکوالي کې، هغه د چې مړ کړی چا کری چای او بنس کړی. مونږ وی چې دا څه کیسه ده. ډېر زمانه پس مونږ ته پته ولګېده چې د هغو خیال دا دی چې بس دا خلک په مونږ څه کوي. الله اکبر. چې الله د یو انسان تقدیر د بل سړي لاس کې ورکړی وی، مونږ تاسو به اوسه پورې نه وی، ځکه چې هر سړي چا نه چا سره خو نالګي وي او د هر سړي چا نه چا سره مخالفت وي. نو بس خلق بتلی تعویذګر څه شي دی، خو 500 روپۍ دی، بس دا کار به په ما کولی، ما به په تا کولی، ته به هم لیونی وې زه به هم لیونی، ما به په تا کړی وې تا به په ما کړی، ته به مړې دی زه به مړې دی. پیغمبر علیه السلام نه د کاهن په باره کې پوښتنه وکړه چې د غیب خبرې کوي د الله رسوله، خلق ورزي دوی ورته حالونه وایي دا شوي دي دا به وشي. پیغمبر علیه السلام حکیم دے، حکیمانه خبره لنډه خبره وي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیسوا بشیء، دا هیڅ شی نه دی، کاهن تعویذګر هیڅ شی نه دی. څه شی دی؟ هیڅ شی نه دی. او دا عقیده دی چې ختمه شوه، تصور دی ختم شه،
دا مسئلې به ختم شي چې دې ځای کې مې داسې کود کود کېږي. کله چې یو سړی یوه عقیده مني، کله چې د یو سړي په عقیده کې دا کمزوري وي چې دا سړی په ما څه کولی شي، نو هغه سړی چې اسم خوله خوځوي د ده دا ځای کتریږي را کتریږي چې یاره بس هغه زه به د یو سړي په باره کې نوم به نه اخلم، یقین اوسته غټ عالم دی. د هغه دا عقیده وه کېدای شي اوس هم وي، خو هغه وخت کې دا عقیده وه چې دا سحر او دا منتر او دا کوډې او دا ګوره سړی خرابوي. نو هغه یو ځای له تلی و، هغه سړي سره اچانک څه خبرې راغلی وې. نو هغه سړی چې کم و هغه عاجز داسې ذاکر ټیپ سړی و، ټوله ورځ به یې ذکر کوو، تسبیح به ورسره خوله به یې خوځول. وروره د باندې هلته څه چلو شو چې د ده څنګه ورسره خبرې راغلې د ده خره. موږ ترې وروستو تپوس وکړو چې پلاني کاکا څه چلو، چې هغه ځان طلاقي باقاعده خوله خوځوله څه یې وې. نو دا خو د ده عقیده یي، نو چې عقیده یې وي د عاجز باندې اثر کېږي. دا اثر د هغه د خولې نه کېږي، دا د ده د خپل تصور اثر وي، سوچ اثر وي. ته د شپې څمله او ته ووایه چې بلا را نشي، تاله به تیاره کې بلا جوړېږي. کله به یې غوږونه جوړ شي، کله به یې درته ویښته جوړ شي، سیوره چې ته چېرته تیاره ګورې هغې کې به تاله شکلونه جوړېږي. دا ستا خپل تصور شکلونه جوړوي. او دا کم علما حضرات خبرې واورئ، زما دا کمقلې خبرې واورئ. کم علما حضرات چې دا ډانګې ډتې ولي چې وایي چې پلنی ځای کې پلنی بزرگ ته پیغمبر په ویښه راووته ویلي ده، خبرې ورسره وکړې. پلنی ته بزرگ راووته، مشوره یې ورسره وکړه. او پلنی وایي چې ما پلنی بزرگ ولیده چې هغه 1000 کاله مخکې مړ دی، ما ولیده، زه ورسره میلاو شم. دا یاد وساته دا سړی عاجز دروغ نه وایي، دا د ده تصور دغه شی دله جوړ کړی. دروغ خو وي، دې کې خو شک نشته چې دروغ دي، خو دی عاجز دروغ نه وایي، په خپله وینا کې دی رښتینی دی. د ده دا عقیده ده. او چې د کم مسلمان دا ګنده عقیده وي هغه ته خامخا دا شی جوړېږي. یاره د لوګي په شان مې ولیده، یاره خړ پړ مې ولیده. دا ولې دی عاجز د ده نظر د ټول عمر کتابونو کې دا شی ویلی دی چې دا ښکاري، دا لیدی شي، فلنیم لیدلی دی، فلنیم نو کتابونو کې دا ګندګۍ لیکلي دي. دا ګناه د دې مولیانو د دې پیرانو نه ده، دا ګناه د هغو لیکونکو ده چې چا مخکې دا شی لیکلی دی. بیا ورپسې بل راغلی دی، هغه هم په خپل عقیدت بنیاد باندې لیکلی دا، بل لیکلی دا، بل لیکلی دا، بل لیکلی. نو چې یو شی تاله کله یقین شي، مولانا احسان الهی ظهیر رحمت الله علیه ډیره نا اشنا جمله لیکلې ده، ما تاسو ته مخکې هم ویلې ده. هغه فرمایي چې دروغ داسې شی دی چې کله ته ډېر ځله ووایې تا ته به هم د رښتیا و ګمان پرې راشي. ته چې کله یو دروغ ډېر وایې، لکه اوس مثال په طور باندې زه دا دروغ ووایم چې دا د سټیل نه دی، دا لرګی دی، خو موږ دله رنګ ورکړی دی. دا دروغ زه هره جمعه مثال وایم، جی دا لرګی دی او الحمدلله دا بس موږ له یو کریګر جوړ کړی دی، رنګ م ورکړی دی. بله جمعه بله جمعه بله جمعه بیا بالاخر زما پې داسې یقین راشي چې ته ماله قرآن راکویم، زه پې قرآن کوم چې دا بلکل لرګی دی. ځکه چې ما 50 کاله ویلی دی چې دا لرګی دی، دا لرګی دی، نو زما مزغو منلی دی چې دا لرګی دی. کمو خلقو چې دا عقیده ده چې مړي ښکاري، مړي میلاویږي، مړو سره خبرې کیږي، پلنی بزرگ ولیدل، پلنی ولیدل، ته پر رب یقین وساته. ته یوه نظریه جوړه کا، غریب په غاړه کېنه، یوه نظریه په خپلو مزغو کې کلکه کا کلکه کا کلکه کا کلکه کا، خپلو مزغو ته یوه د دروغو خبره ورکه، خو چې دا مازغه د هغې سره بلد شي، که 20 ورځې پس تا له مزغو سیګنل در نه که چې دا خبره دغسې دا بیا ماله کنځلې وکړه. دا خلق نه صرف عقل چې وي بس بیا په خبرو سړی پوهېږي. نو دا د خلقو عقیده ده چې یره جی کوډې اثر کوي، سحر اثر کوي، او پلانکې جادوګر دی، پلانکې کتاب ویني، یاره د ما د زړه خبرې وکړې. نو دا څومره خلک چې دا ډانګې ډتې ولي،
دا عاجزان ګرم نه دي، دا د دوی عقیده جوړه شوې ده. او چې لکه څنګه چې ماشوم بچی، تاسو به خیال کړئ ماشوم بچی تیاره چې ویني ګوته ورږدئ چیغې تې وهي. ته چې وړوکی وې تا په تیارې کې بلا لیده که نه دي لیده؟ جواب راکې. په ایمان ووایه موږ تاسو چې واړه وو تیارې ته او داسې د یرې ځای له بم چې کتل داسې به م کړتې، څه شی به راته ښکارېده. او اوس چې یو سړی بیمار شي تبه یې کله هایي شي، هغه باقاعده وایي که نه وایي؟ هغه دی د کټ لاندې هغه سړی ماله ګوته خوځوي، هغه سړی را روان دی ما وایي هله زه یې ونیولم، وایي که نه وایي؟ دا دی دروغ وایي؟ دا د ده مزغه ده ته ښایي، دا د ده نظر جوړ شوی. او کمو خلقو چې دا نظر دی چې پیریان داسې او کوډې داسې او سحر داسې او جادو داسې او مولا داسې او پلانکی داسې او دغ سړي ته دا خبرې خود به خود کیږي. دا چې جماعت ته ننوځي، کمرې ته ننوځي، غلې ځای ته تنهایي ځای کې چې دی څنګه کیني دته فوراً مړي راځي د سره خبرې کوي، دا د مزغه متشکل کوي. دی عاجز که په هغې قسم خوري دی پې دروغجن نه دی، خو که دی په 1 کروڑ قسمونه وخوري هم رښتینی، دا وهم دی، تصور دی، ګرم نه دی عاجز. ګنده شیانې پړاو کړي دي، ګنده خبرې پړاو کړي دي. نو ما خبره اوږده کړه، مقصد مې صرف دا دی چې مسلمانه صرف یوه عقیده جوړه که چې دا لیسو بشیئن. پیغمبر علیه السلام فرمایي، د بخاري او د مسلم روایت دی، پوښتنه یې تېنه وکړه جادوګرو، منترو، کاهنانو، ساحرګرو په باره کې. رسول الله فرمایل لیسو بشیئن، هیڅ شی نه دي. خوشي لیونیان دي، خوشي ټپوسان دي، خوشي هواګانې ولي، هیڅ شی ورسره نشته. فقالو یا رسول الله، صحابه ورنه تپوس کوي چې د الله رسوله انهم یحدثون احیانا بشیء فیکون حقا. ای د الله رسوله ته خو وایي چې دوی سره هیڅ نشته، موږ یې وینو چې کله کله خبره رښتیا وکړي. صحابه هم په پوښتنو کې حد کړی دی، څه شی پرېښی نه دی چې یوه ګوشه پټه پاتې نشي. الله د صحابه په خولې هغه سوالونه راایستل چې د هغې حل وشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان مبارک باندې. ای د الله رسوله ته خو وایي چې هېڅ شی نه دي، خبرې کله کله ټیک کوي جي. رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکوي، فقال رسول الله تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. ورتوی چې دا هغه خبرې بل روایت کې راځي، مخکې به راشي انشاءالله. بل روایت کې هم راځي او دې کې چې پخوا به شیطانان ختل آسمان ته، هلته به یې غوږ اچولی، دا غوږداري چې ورته وایي که نه، دا چا خبرې ته غوږ نیول، دا هم د شیطان عمل دی. مسلمان یې چې کوي، هلکه 2 کسان چې تا نه پټه خبره کوي خو لرې ترې لاړ شه، ته ورته ولې غوږ نیسي؟ نن سبا مسلمانو کې چې 2 نږدې شي ورپسې 10 15 شل، ته به یې چې که جګړه ده هلکه خو پټه خبره کېږي، ته تیا خوا شه. نو دا د شیطان عمل دی، هغه به غوږ کېښوده. الله به امر کړی و ملایکو ته، ملایکو به یو بل له تقسیمي کار خوده چې هلکه په پلني ټایم پلانې د پلنکي مرګ دی، ګوره پلني ټایم د پلنکي ځای باندې تندر غورځېدل دي، پلنکي ټایم کې دا کار کېدل دي، ګوره لاړ شئ ځانونه ورسوئ، اډر شوی دی. شیطان به واورېده، دا جادوگر، پالگر، تعویزگر د چا ملګری دي؟ شیطان ملګری دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي فی اذن ولیه، د خپل ملګری په غوږ کې به یې واچول، سبا مازدیګر 10 بجې پلنې مري. ما واورېدل، نو دا خو به رښتیا خبره وه، ملایکو نه به یې اورېدلې وه. نو هغه چې کم جادوګر او منتري به و، هغه به دې خبرې سره 10 نور دروغ وتړل چې دا یوه مې رښتیا شي، دا 10 ورسره خلق نور یې مني چې مړه پلانې خبره هم ټیک ووته، دا به هم ټیک وي، دا به هم ټیک وي. نو هغه به بیا دا یو رښتیا سره 10 نور ورسره کو. سبا به چې هغه سړی مړ شو، خلکو به وایي چې وګوره دا وایي چې نجومیان نه پوهېږي، وګوره نجومي خو صحیح خبره کړې وه، پلانی مړ شو. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې دا یې هغو نه پټه کړي،
بیا چې کله الله دوی بند کړل په اسمان باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش نه پس چې دوی اوس اسمان ته وخیږي که خیال دې کړی داسې یو ستوری داسې بلنډه د سکروټې لاړه شي دا دوی باندې ګزار وکړي شړي دوی بره نشي ختی نو اوس چې کله ملائک د اسمان نه لاندې وریځې ته راکوز شي هغو وریځو کې و بل سره دوی خبرې کوي اډرونو متعلق یاره دا اډر راغلی دی نوی دا اډر راغلی دی زه روان یم پلني ځای ته اوس د هغو نه دا غلا کوي او بیا چې کله دام ور باندې بد شوي اوس پاټکلو خبرې کوي په څه شي کوي مونو پاټکلو خبرو کوي سلو خبرو کوي و خبره کله کله اسیم کېږي که نه کېږي زه اوس ووایم چې یاره داسې سترګې پټې کړم یاره د ورمړو په کلي کې یو سړی مړېدلو والا دی لنډو کې به اعلان واوره نو ته څه وایې په دې درو ورمړو کې به څوک مري نه یو خو به خامخا مري نو کم عقل خلک چې وي چې د چا عقیده کمزور ده هغه څه وایي یاره مفتی صاحب خو به منې هوښیار سړی به وایي چې خو نو هسې مري نو یو نه یو سړی خو مري په دومره غټ کلي کې دغسې لوبې دا کاهنان جادوگر و ساحرگر کئی دا عقیده ختم که پا زرگونو خبر با محل شی دا خضو عزتون با مبچ خضی چی پیران و صاحبان و لذی دغی عقیدی پا بنیاد سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیسو بشیئن دا کٹگر تاویزگر ہیچ شے نوی دا خوشی ٹپو ساندی امدارنگی صفیہ بنت عبید رضی اللہ تعالی عنہ د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیوی بی بین نقل کئی آغا فرمائی چھ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وا بی بی وائی من اتا عرافن سوک چھ راغ پالگرتا نجومیتا تاویزگرتا ہر آغا چاہتا چاہتا د غیب خبری کئی فسألہو عن شیئن د یو سیز متعلق پختنه تینا وکړه فصدقه هغه ورله ډانګې ډتې وویشتې ده ومنلې فصدقه دی تصدیق وکړه پیغمبر علیہ السلام فرمائی لم تقبل له صلاة 40 یوما دا د مسلم روایت تے څلوېښت ورځې مونځ نه قبلیږي بل روایت کی راضی فقد کفر بما نزل اللہ علی رسوله الکریم دا سڑے پا دی باندے کافر شو پا حقا قرآن چی کم قرآن اللہ را لے گلے ولی کافر شو زکا چی زمانگا قرآن ہوئی چی پا غیب پا ایلو والا چوک دے کل چی یو مولا یو تاویزگر یو فالگر دتا ہوئی چی موری و خوری پتا باندې اصل کې دا خلک ډیر ګډوډ دی پتا څه شوي دي او دو منل شو ما پلاني سره نه لګي دا ولا چې هغه رابه بس په ټکي دا سړی او دا ښځه اغزی نه کافر راځي یره جي زمونږ بچي زمونږ خبره نه مني مولانا صاحب وظیفه راکه بچي مو نافرمانه دي تعویز راکه بچي دي دینه بچي دي ښځه دې تلې دا پالګرله تعویزګرله تتلے کٹگرلا تاویزگرلا غدر تڑانگی ڈتی وشتی دی تا منلی دی نکاح دشلے دلے دے کافر شوئے نو چھ کافر شو نکاح دے وشلے دے و خزن خودی سوک جدا کوئے نشی زکر چھ حالتا خو بس منگا چو وایو زکر چھ خزا خو خزا دا عجزت شے با پیو کی افریدو کی ما مسئلہ اکڑا دا رضا چھ چا دا چا تیر و دلئی نو دی سره دا سړی ورور و خور جوړیږي دوی سره نکاح ناروا دی نو دا مسله ډېر خلک ته ناخبره و بلا شی نکاحونه شي خو افریدی قوم خو په دین مین او غیرتي قوم د دې کې شک نشته چې دین ته څومره وتره خلک افریدي دي ډېر کم به نور څوک یاره بېشماره نکاحونه په دې ختم شول ښځې واپس کړی شوې ځکه چې واده کړی شوې وې پته نه وه وته یوه ډېره بوډۍ ښځه راغله ډېره بوډۍ وه نو ما ته چا ووي چې یوه زنانه ده ما ورته زه خو زنانهو سره ملاقات چې ډېره مشره ښځه ده نو چې راغله ما یې مور اسلام علیکم چې وعلیکم سلام ما ته وایي چې
وستو جی په خلو د مکاسان دای چې هغه اوس په مو عادت شوی دی خلو کم پرېږدي. نو ما ورته وی چې مورې بس دومره عمر کې پرېږده نو تا به اوس څه پرېږدي ځه نو وسي کړ وسیم بوډاګان چې خلو کم اوس پرېږدي. نو وروره دلته خو موږ په ښځو الله دې معافي وکړي عادت یو ځکه چې اوس که هغه موږ نه طلاق هم شوي وي هغه موږ نه ځان نشي خلاصولی کنی بلا شي خلکو نکاحونه ګډوډ. نو دلته د نکاح وشلېده هلته ورسره څملې بچي کېږي نو بچی خو تا نه وشو خو زوی خو دی نه دی که نکاح نه پس زوی تا نه وشو ستا دې ښځې نه وشو شی تاسو دوو نه دی خو ستاسو زوی دی حلالي نه حرامي دی. نو حرامي زوی به تا سره ښه کوي ظاهره خبره ده چې کور نه به دې م وباسي وهي به دې کنځلې به هم در سره کوي او قدر به دې نه کوي ځکه چې حلالي نه دی. زمنګ معاشره په دې اعتبار تباه ده چې دا اصلیت نشتا سړیتوب نشتا خلقو کې اخلاق نشتا. د دې بنیادی وجه دا ده چې زمنګ بچی اولادونه ګډوډ شوي دي دی منګ نه پیدا خو نکاحونه ګډوډ شوي دي. ځکه ما درس کې تاسو ته ویلو علامه شامی رحمت الله علیه لیکلي دي رد المحتار کې چې نن زمانه خلقو د پاره پکار دي چې میاشت دوه کې یو ځل تجدید نکاح کوي. تجدید نکاح دی ته وایي چې کلمه دواړه سره کې درسته کی ښځه ورته ووایي چې ما تاله بس اختیار د نکاح درکړی دی خاوند بهر راوځي یو خاص دوه ملګري ودرئ ورته وایي چې پلانیه پلانیه تاسو دوه ګواه اوسېږئ ما د خپلې بیبي نکاح ځان سره وکړ بس دا تجدید نکاح وشو. هفته کې یو ځل میاشت کې یو ځل نکاح نوی کوه نو ښځه دي چې څومره د لاس نه وځي بیا به لاسته راځي چې وځي بیا به لاسته راځي. یو خلاصېدل دي یو طلاق دی طلاق نه پس بیا نکاح نه کېږي خو خلاصېدلو نه پس بیا دې کفر سره شرکیاتو سره خلاصیږي طلاقیږي نه. نو عزیزانو خبره دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا سړی کافر دی په دې خبره باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي کتاب نه مخالفت وکړه یا یې څلوېښت ورځې مونځ نه قبلیږي او تعالی پته را چې یو مونځ قضا شي خراب شي څومره لویه ګناه ده. بیا چې د یو سړي څلوېښت ورځې 40 ته په 5 کې ضرب ورکړه او منځونه څو وخته دي خو منځونه څو دي شپږ دي وختونه 5 دي منځونه څو دي وتر ځان ته مونځ دې زړګیا وتر څه شی دی د دې ماسخوتن سره ذاتی تعلق نشتا سهار ماسپخین مازیګر ماښام ماسخوتن وتر د شپې شی دی. اجان له خبره ده چې مونږه ناراسته خلکو کې د شپې پاڅېدی نه شو ماسخوتن سره بس خبره ختمه کړو ابا مړ ته به پرې دا د شپې مونځ دی شپږم مونځ دی دا او نفلونه وکا 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 الله ته وجاړه هغې نه پس وتر وکا بس بیا سهار شي. ځکه اکثر نیکان خلک چې دي هغه د وتر مونځ ماسخوتن نه کوي هغوی پرېږدي دې دپاره پرېږدي چې د شپې دی پاڅي بیا نفل کوي بیا ورپسې دا وتر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به وتر د ټولو نه آخري کول خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خو زموږ مینه شته نه د هغه خوښې او ناخوښې نه معلومه وو. نو بهرحال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې پالګر له ورغلل تصدیق د هغه د خبرې وکړه. یو روایت کې راځي چې څلوېښت ورځې مونځ نه قبلیږي بل روایت کې راځي چې دا کافر دی. همدارنګې قبیصه بن المخارق رضی الله تعالی عنہ فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدلی یقول فرمایلی العیافت والطیرت والطرق من الجب. پیغمبر علیه السلام فرمائی دری سیزونه و خودل چه داد بت پرسته ندی لکه بت پرستی چه کفر ده لکه بت پرستی چه ناروا ده لکه جادو چه حرام ده دقه سی دا دری سیزونه حرام دی و کفر ده جبت ده سنم ده بت ده چی شیدی
العیافہ. وی عیافہ متعلق محدثین بعضی وی چې دا با مخکې داسې د لکیرو علم رمل ورته وی، داسې یو جادوگر تعویزگر ته چې کله ورشي هغوی به لکیرې وکړي ډېرې کشه کش 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 دا ټول کاغذ به لکیرو نه ډک، دا ستا پال معلوموي. بیا دوه دوه لکیرې کټ کوي ولیکي ټولې سر څو لکیرې ووالې شمار نه بغیر توکلن هر څو لکیرې ووالې دوه دوه کټ کوي دوه دوه کټ کوي. نو که په آخر کې دوه پاتې شوې ورته وایي چې بختور مړه پال دې ډېر اعلی ووته موس کامیاب یې. کم کار په باره کې چې ته راغلی بس کرتے جاؤ کامیاب یې. دوه لکیرې پاتې شو او که دوه دوه تې کټ کوي آخر کې یوه پاتې شوتي چې ځان وساته خطرناکه خبره. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دا عیافا من الجبت، دا داسې دا لکه بت پرستی، دا داسې دا لکه بت پرستی. هر هغه شی شیطانی کار، دا شیطانی کار دی. دویم شی الطیرہ، مرغان به ساتلیو فالگر ته به را خلاص که ورته وبه وی چې فلان کلی اړو د پلنکی د پاره الوزا، نو هغه به چې والوته نو که ښي طرف ته به لاړو ورته وبه چې کامیابي بس کار کوه جي دا کار بس پې ورځه. او که هغه به داسې لاړه ګس طرف ته به تاو شو ورته وبه چې ځان وساته کار دې خراب دی دې شي نه وغړېږه ډېره غټه خطره ده پکې. همدارنګې د کاڼو ویشتلو والا یوه طریقه وه. کاڼو ویشتو سره نن سبا په دې باندې کېږي چې توتي ساتلی او هغه ته ډېرې لپاپې ایښي وي هغه چې راوځي د هغې نه نو بس یو کاغذ راوبسي او دا ټپوسګی تاله پړاوئ ته به یې چې اسمان نه وهي راغله. او دا بل خیرن ورته ناستي خیرن ورته ناستي فوټپات باندې هغه باندې هم ګردونه پرېوځي او په دم چېرته دوکان کې خدا د سړي زوی کیني نه خو په فوټپات ناست. تا ته الله په دې دنیا ځمکه نه ده نصیب کړې او د خدای خره ته به آخرت کې جنت غواړي. تا له دنیا کې د څښا ځمکه الله نه ده نصیب کړې فوټپات باندې ناستې خل دوکانونو کې ناستې ته په فوټپات ناست توتی دې ځان سره کېنولی دی او دا کمقل درځي مړه خو بس څه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا څیزونه چې دي دا من الجبت. امام نووي رحمت الله علیه د دې تفصیل کوي کلمة تقع علی الصنم. جبت دی توایی چې دا یوه کلمه ده چې په بت باندې د هغې اطلاق کیږي. دا بت پرستی ده. پیغمبر دې ته بت پرستی ویلې ده او ته په ایمان او بت پرستی باندې سړی مسلمان پاتې کیږي. او بس دا خو زمونږ ښځې دي که ټوله ورځ ځي دا کافر کیږي نه. تاسو ته ما مخکې یوه خبره کړې وه چې مخکې به کلمه د توحید کلمه وه اوس ترې نه منتر جوړ دی. چې شی جوړ دی اوس منتر ته جوړ دی چې کم سړی منتر ووایي او په ځان یې چوف کي هغه باندې کفر اثر بس منګه کفر پروف شوي یو. څه شی کفر پروف ولې کلمه مو په ځان چوف کړې ده. من که الله ته کنځلي کوو العیاذ بالله موږ نه کافر کیږو. من که دین پسې بدر وایو موږ نه کافر کیږو. من که بت پرستی کوو موږ نه کافر کیږو. من که شخصیت پرستی کوو موږ نه کافر کیږو. مړه د چا پلار به ووایي چې ته کافر یې او په دې ځای باندې خو د چا لیکلي نه. که په دې ځای لیکل کېده نو انشاءالله ډېرو خلکو به تندي پټ ګرځولی ډېرو خلکو به پټ ګرځولی. خو الله دې مسلمان د دې دنیا د شرمندګۍ نه وساتي هغه د آخرت شرمندګۍ نه هسې هم نه خلاصېږي. نو بهرحال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک دغه د غیب والا کارونه کوي دې څیزونو نه فال وباسي او دغو خبرونه اټکل اخلي او بدی مني. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا سړی داسې دی لکه بت باندې عبادت کوي بت پرست دی طاغوتی دی لوی ناکاره دی. همدارنگی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبتا من السحر زاد ما زاد. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی
چې چاهم علم نجوم څه حصہ ځان لا حاصل کړه. علم نجوم د غیب خبره هر څه شی چې د غیب خبره پکې چا چې دا علم یوا حصہ حاصل کړه یا زده کړه یا چاته وښودله یا چا نه ومنله، ملا یې وایي دی مني، هغه یې وایي دی مني. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د یوا حصہ د جادو والا حاصل کړه، لکه جادو چې کفر دی داسې دا کفر دی. زمونږ په اسلام کې صرف مور سره بدکاری حرامه ده، زمونږ په اسلام کې صرف سود حرام دی، زمونږ په اسلام کې شراب حرام دی، نور پکې حرام نور اور څه حلال دي. و د الله په دین کې او د پیغمبر په دین کې ډېر څیزونه حرام دي. هر غیب و خبرو اورېدل او دا د غیب و خبرې چې کوي دا ټولې ناروا دي. الا مړی مې ولید، الا پلنکي ته کشف وشه، مړی په قبر کې ولید چې هغه یره جی په کړای کې سوځېده. چا ولیدو؟ ولی و هغه ته الله وښوده. غیب و خبرې څه شی دي؟ زمونږ په دین کې اوس دی نه دین جوړ شوی. کم سړی چې ټولو نه لویه د خدای دعوه وکړي چې دا لوی ولی دی، قبر کې دننه څه کېږي دا چا ته معلوم دي؟ الله ته معلوم دي. بس پیغمبر ته معجزتاً الله ښایي. پیغمبر موضوع بحث نه دی، په هغې نه غږېږو. پیغمبر هغه سړی وي چې د هغه نبوت بالکل یقیني وي. د نبی په نبوت کې د مسلمانانو شک وي، خو د ولی په ولایت کې شک وي که نه وي؟ ته به یې ولی منې، زه به د سره سړي زوی نه منم. ته به وایي چې بزرګ دی، زه به یم چې اډو سړی نه دی. اختلاف به مو وي. ته زما والا بزرګان نه منې، زه ستا اختلاف دی پکې. نو کمو شیانو کې چې شک دی هغه په نبی مه قیاس کوه. پیغمبر ته الله ښایي وحي ځان له خبره ده. نور د پیغمبر نه علاوه پلنی قبر کې سوځي، پلنکي باندې گلې وریږي، پلنکی وبخلو، پلنی جنت ته لاړو، پلنی جهنم ته لاړو. نبی نه سوا چې څوک دا خبرې کوي دا د خدای دعوه کوي. دا د خدای دعوه کوي او ته بزرګ وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک دا د غیب خبرې مني، څوک دا د غیب خبرې کوي، څوک یې اوري، څوک ورته ناست دی، دا ټول هغه خلک دي چې شعبة من السحر حاصله کړې ده، په حرامو کې روان دی. علما پلانی بزرګ ولیده، علماء دیوبند کې پلانی ناست و. پیغمبر علیه السلام ورته راغی، ورته ویې چې لاړ شه بلې کمرې کې پلني سره روغه وکړه. نیغ پاڅېدو، خولو کې ډوب و، جمع و، یخني وه. بل ته یې وویل چې یاره رسول الله راغلی و، ما ته یې وویل چې روغه وکړه. او ته یې مانې او ته مسلمان. بزرګان دي مسلمان دي. موږ په هغوی د کفر فتوې نه لګوو، دا خلکو لیکلي خبرې دي. موږ په چا د کفر فتوې نه لګوو، خو دا خبرې منلې. هلکه دا خبرې منلې دا موږ نشو منلی. قبر کې څه کېږي دا زمونږ رب موږ ته نه دي ښودلي. قبر کې څنګه کېږي دا رب موږ ته نه دي ښودلي. روح څه شی دی دا زمونږ رب موږ ته نه دي ښودلي. جنت چې څومره بیان کړی دی موږ یې هغومره منو، جهنم چې څومره بیان کړی دی موږ یې هغومره منو. د شهید په قبر کې څه حقیقت دی موږ ته یې نه دی ښودلی. کیفیات موږ ته نه دي معلوم، عذاب قبر کیفیات موږ ته نه دي معلوم. دا ټولې د غیبو خبرې دي. او په غیبو خبرو کې چې څوک ګوتې وهي دا سړی ناکاره سړی، دا په امت کې تفرقه جوړوي، دا په امت کې جنگ جوړوي، او دا د خدای دعوه کوي. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، معاویہ بن الحکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمات تپوسو کچھ ہے دا اللہ رسولہ انی حدیث آہد بجاہلیت. دی حدیث تلک گور ہے. عقل ډیر قیمتی شے دے، یوازی مولاتوب قیمتی نہ دے، عقلم ډیر قیمتی دے. دی خبر تا غوږ کېږدی. یو صحابی پیغمبر ته وایي چې ای د الله رسوله زه ډېر تازه جاهلیت نه راوتی یم، یعنې مسلمان شوی تازه جاهلیت نه راوتی یم. وقد جاء الله تعالی بالاسلام،
الله جل جلاله اسلام راوستو کنی من خو بس ډوبو په تیارو کې د ګندګیو کې ننوتیو. وان منا رجالا یاتون الکهانا، اے دا الله رسوله من خو د تعویذګرو د فالګرو لا تګ را تګ کولو، تعویذګرو پالګرو نجومیانو تا تګ را تګ چا کولو، چا کولو یعنی زمخ کې تړی چی شو کافر ہو، مسلمان نو. اوس زنوے مسلمان شوم، منگا باق پالگرو تاویزگرو جادوگرو کاہنانو تا تگ را تک کولو. نو دا تگ را تک دا چا کار ہو؟ دا کافرانو کار. او نن دا چا کار دا؟ نن دا کار مسلمان کئی جگڑا دا پی جی علماء باقاعدہ وی جی دا چا اس کار دا لئی بانے روایات را گلی. پیغمبر او روایت دا مسلم دے، پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی چی منگا با دا کار کولو جی یعنی اوس من بدن خارخ کئی چنگا مطلب دا ہے. پیغمبر علیہ السلام تا فرمایا فلا تأتهم، بیا چی لارد نشی، بس بیا چی لارد نشی، دا کار پا اسلام کے نشتا. صحابی دے بیا ورطی چی قلتو ما ورطوی مننا رجالا یتطیرون، اے دا اللہ رسولہ زمان بعض خلق بدفالی نیسی، بدفالی سپیروالی نیسی، پلار باندے روانی چی دا خلی منگوٹو والا خزی دا تاسو خدا منگی نلی دلی دی بوداگانو بلی دلی پخوا زمانو که بخلقو دا گودرو نمنگی راوڑل. نو چی سڑے با یو کار پس روان شو چی دا تشو منگو والا خزی و پیراغلی کنا واپس با واپس کی دا چی زما دا کار ٹک دینا ما تا دا تشو منگو خزی مخی تراغلی او که دا ڈک منگی والا پیراغی وی بای چی زما کار ٹک دی. امدارنگی با چی خر کچر ور باندی خالی راغی پن من با پینو نو سهار ٹیم خوزای خبر دی چا شیخ خالی خوچی اغزی نا واپس رازی ڈک شوی بای نو تب یاد کار دا پارا غرمی وزار چا در باندی ڈک رازی. نو چی کلا باور باندے خرو کچرو وخ بے بار راغے واپس بشو چی دا کار ٹھیک ندے را باندے دغسی راغلل. او چی کلا با ڈک پی راغلل بیا بیوی چی ٹھیک تے. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے او فرمائل چی منگا کی خلق بدفالی چی دا سی بد سشیو گوری کارغو کغیگی پینسای واوڑی وڑنی خی او کور کی اور ولگی سپے وغاپی که خیال دی کڑی وسم دا شیان شتا یرا دا بیگاش پی ما دا سی دا یو سپی غپاوا و ردار سیڑی را بیکار غپایا وا سپی را خونی غپاوا یرا دا ما شوما جاڑی دا دی دا جاڑا مالا دا سی سپی را خونی خکاری وی کنو آورتی چاہے دا اللہ رسول من کے دا بیماری موا. پیغمبر علیہ السلام تو فرمائی ذالک الشیئن یجدونہو فی صدورہم فلا یصدہم. وی دا یو وهم دے چی زڑکی رازی خو خبردار دے وهم وجہ باندے تدکار نا ایسار نشیخ پل کار جاری ساتا. تشو منگو والا راغلے ڈکو منگو والا راغلے خر ڈک راغل خبار راغل خالی راغل سپے وغا پیدا کارغو وغا پیدا اچھی شیوش دے خبرو باندے توجہ دا بکل توجہ نور کئی چی کل خود عقیدہ صفاوی کنا او چی تا طول عمر حقی سڑی خزی سر وقت ترکڑی وی چی اگا دی مور دا یا دنیا دا طول عمر دل دا سبق ویلی بچی ادا سی ونکی بچی ادا سی ونکی بچی ادا سی نو ستا طول مازغو کی پاخشیوی نو تا چی جماعت تا ننوزی امام ابو حنیفہ خودی رستی چی تا وہ گوری چی خڑ پڑ والار دے ذکر چی اگا تا طول عمر خلق خود لے چی جی دا غا سخکاری کتابونو در طویلی دی زڑو کتابونو زڑو میاندو زڑو بڑاگانو چی دا سکیگی دا سکیگی نو ورورات دا زمنگ پا دی علاقو کی باز خبر با سے وے منگ تا یاد دی دا سی سڑی منگ تا یاد دی پا دی ممبر نمونو اغسطلو ضرورت نشتا دا چی شمدید خبری زمنگ پا وطنو کی دا خبر مشہوری وی چی زڑور سڑے چی دے کنا اغا تا پیریان راوزی تا صبح مورید دی چی تا با وطای چی مڑا دروغ ہویا غوی چی نانا مڑا ڈرن تا خونه روزی تا با ڈرن ای کنا نو بیا تام نشویلے چی تاویلی وی چی نر روزی دلتا خودتا اس جان نا زڑور جوڑا ای تمتی بالکل بالکل ماتم روتیو دا تولی وی مجبورینا بوائی زکا چی حالتا بیا وی چی تا ڈرنی نو دا خبر مشهور وا چی دا سی زڑور سڑی تا روزی بیا زمان پا علاقہ کی یو سڑے و اغا دا دعوی کولا چی زی و رزنن و تما پلن کی زیتا
یاره جیوی چې ډالونه وو، بجې وې، کنجریان وو، دا ښکلي ښکلي د ګډېدنو والا چې کمې غوي دا کچنیان ورته وایي که کنجریان ورته وایي، دا ګډېدلو ډېر لوی اشر نشر و. وی زه چې کله ورننوتم زم کېناستم، وی چې ما هغه د ګډېدو والا هغه ډېر خوښ شوی چې ما وی چې یاره دا خو راونیسه داسې ځان له غېږې ته رانږدې کړه. وی چې لاس مې چې پې تاو کړ هېڅ شی نه و. ټول کلي کې دا خبره مشهوره وه چې پلنکي خان بابا ته پیریان راوتي. اوسه پورې خلک وایي دا د هغه ذهني اختراع وه. ولې پلار او نیکه زمانې نه چې خلک وایي چې داسې کېږي داسې کېږي داسې کېږي، خو بس هغه ته کېږي که ته ماشوم ته بلا 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 یادوا بچپن نه. دی چې کله غټکی شي په خبرو اترو پوه شي، دی به هر ټایم بلا ګوري. تیارې ته به ګوته اوږدوي چې بلا ده، یرې ځای ته به ګوته اوږدوي چې بلا ده، غار له به ګوته اوږدوي چې بلا ده. ته یې نه ګورې هغه یې ګوري. تا خپل بچي نه سل ځله نه دي اورېدلي چې بو، ته یې نه ګورې هغه یې ګوري. ولې هغه ته تا ذهن پوخ کړی دی. نو زمونږ علماو زمونږ د نیکانو خلقو ذهنونه دې کتابونو کې ګنده او خبرو دومره پاخه کړي دي چې هغه بالکل دا شیان ویني، توهم راغستی دي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي ذلک شیء یجدونه فی صدورهم فلا یصدهم. دا یو وهم دی چې د دوی په سینو کې پروت دی. خبردار اے مسلمانه چې تا د خپل کار نه منع نه کي دا وهمونه، دی وهمونو په وجه باندې هیڅ توجه ورنکې، خپل کار کوا. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې ټولو خبرو علاج فرمایلی دی. لیکن افسوس خبره ده مسلمانو کې د منلو والا چرته دی. ما درته ووایي چې موږ صرف یو څو څیزونه حرام ګڼو، حرام خو ډېر دي. جناب رسول الله فرمایي، د بخاري او د مسلم روایت دی، جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل کئی. اگر فرمائی نہا عن ثمن الکلب و مہر البغی و حلوان الکاہن. جناب رسول اللہ منگ دروسی زننا پیوزے من کڑیو، یو د سپی پیسونا چی چوک سپی اخلیو خرچائی، دا حرامی پیسی. پیغمبر فرمائی دا کاروبار ونکے. نن سبا خو لوی لوی خلق کتری ساتي، گاڑو کې ځان سره کینولی. یقینو که موږ په دې لار باندې ځو، ښکلې ګاډۍ به رواني، مخکې به سړی ناستي، شاته به ورپسې داسې سپی ناستي، ته شیشه کې چې ګورې شا طرف نه سړی وایي چې ډېر دنګل وړ سړی ناست دی. او چې کله په شیشې در سره تېرېږي سپی ناست سیټ کې کېنولی. دا یو فیشن دی جی، دا 2 لاکه باندې وشه، دا په درې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې فضولیاتو نه منع فرمایلی ده. او که چرې د رمې د ساتلو دپاره، ښکار دپاره او چوکیدارۍ دپاره د کوترۍ اغسته ساتلو دی، د دې څه پروا نشته. خو دا د شوشا والا السیشن دی، ګلډانګ دی، ګلټیر دی، ټروت دی، دا پیچی پیچ دی، دا جیبه نمونه ایښي، دا پړیچی پړیچ سپی دی، داسې خولي وي ته به چې که چا پې ماته کړې ده. دا شیان پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایلی. دا فضولیات دي، مومن دا کارونه نه کوي. مومن دی چرته، مومن دی چرته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا هم حرام دي. او د کنجرې ښځې پیسې چې هغه ګرځي بازارونو کې سړو باندې او مال ګټي، دا هم حرامي. هسې سړی سوچ خو وکړي چې پیغمبر دا کمو کمو څیزونو ځای ته کړي دي. کله چې ستا نوم څوک دلګانو کې په یو ځای کې، نو بیا ته ډېر خفه کېږي چې هلکه دلګانو سره دې زما نوم یو ځای که. نو د سپي پیسې او د کنجرې پیسې یو ځای ذکر کړي. څومره خطرناک خبره. دریم شی وحلوان الکاهن، کم څه چې تعویزګر، جادوګر، ساحرګر، غیبګر له ملاویږي دې ته حلوان وایي. دا میټایي، دا شکرانه هم دغسې حرامه ده جی. د بخاري او د مسلم روایت دی. تعویزګرو صاحبانو دا وګورئ د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روایت. موږ جګړه په دې خبرو نشته، موږ جګړه په دې ده چې خلکه قرآن خو ومنئ که نه، موږ مه منئ، قرآن خو ومنئ. اوس عید میلاد النبی دی،
الکا عوام دی ټول رایستی دی او پر روډ باندې ګرځوي. ته په دې منبر باندې دا ثابتولو کوشش کوي چې پلانی کتاب لیکلی دی، پلانی کتاب لیکلی دی، پلانی کتاب لیکلی دی. زه درته جګړه ختم کوم. نن سبا مناظرې ګرانې نه دي. پخوا به مناظرو کې جنګونه کېدل، مولیان به راتلل، کتابونه به یې راوړل. زه درته اسانه کم. مناظرې اصیل خلق خپل مابین کې کوي. موږ تاسو اصیل نه یو پاتې شوي. جنګونه کوو، کنځلې کوو، سپکې سپورې وایو. سپکو سپورو کې مناظرې نه کېږي. نه ته پړه منې او نه زه پړه منم. دا کچتوب دی، هیڅ فایده نه کوي. او بل دا دی چې د مخلوق په کتابونو پیش کولو باندې مناظره ده، دا سر ته نه رسي. مختصره مناظره زه درته وښیم. عید میلاد النبي شته یا عید میلاد النبي نشته، اسانه خبره ده. خپل جماعت کې ودرېږه، عوامو ته داسې ووایه چې زما دې د الله په دې کلام قسم وي، او بیا مې د ښځه په درې شرطه په درې کاڼیه طلاق وي او په کلما دې هم طلاق وي چې دا عید میلاد النبي پیغمبر هم کړی دی، صحابه هم کړی دی، تابعین هم کړی دی. وشته که موږ در سره سبا ونه ګډېدو د سړي به زوی نه یم. ګډېدل وي څه شی؟ دا کوتکې راغستلو، دا جنډې ودرولو، دا حلواګانې خوړل، مړه که ډېر پریز مو وي او نوړی خو خوړی شو که موږ هم در سره خورو. د سره د مناظرې ضرورت نشته. ته دغسې قرآن و طلاق د خپلو عوامو ته وکړه چې دا عید میلاد النبي په دې طرز باندې چې دا موږ یې کوو، دا پیغمبر علیه السلام کړی دی او پیغمبر نه سوا صحابهو بیا کړی دی، صحابهو نه رستو دا بیا په تابعینو کړی دی. والله چې ته 604 پورې ثابته کې بیا به هم در سره منم. 604 نه رستو ابن دحیه کلبی، علامہ ذهبی په دول الاسلام، سیر و اعلام نبلا او داسې بلاشه کتابونو کې محققینو لیکلي دي چې دا ابن دحیه کلبی یو درباري ملاو چې اولیاو د امت صحابهو پسې به یې ګډې وډې وي او وی به چې مړه د دوی دین څه دین نه دی، زه خپل دین جوړوم. او بادشاہ مظفر الدین بن اربل الکوکری بن اربل هغه ولا انعام ورکولو، ورته وی چې استاد صاحب نوې دین جوړوا چې دا شی د تازه شیان جوړوا، اجتهاد کوه اجتهاد. او دا خر لګیا و اجتهادونه ورته کول او هغه به ولا زر اشرفې ورکولې. وګوره مولانا احمد یار بریلوي جاء الحق کې هم دا مسله لیکلې ده، ستا ملا دی. دا د 604 او د 630 نه رستو ایجاد شوی دی په 9مه صده هجره کې. ته قرآن و طلاق وکړه په 300 کالو باندې چې دا 300 کالو کې دننه شوی دی. موږ به در سره ومنو جګړه ختمه ده، څه له مناظرې کوې؟ اډو مناظرې ضرورت نشته. ته دغه قرآن و طلاق راشه زما په حجره کې وخوره، یا یې د خپلو عوامو په مخ کې وخوره، خو چې الفاظو کې دجل ونه کې، یا راشه ماله پټ په کتبخانه کې وخوره. سبا در سره زه ګډېږم چې ګډ نه شوم د سړي به زوی نه یم. د خپلو مقتدیانو ته م وایم چې سرې شنې شیان راوالی چې پته یې ولېږي. ګډېږو به که نه به ګډېږو؟ بیا ګډېږو چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام داسې کړي وي، موږ څه شی چې بیا یې ونه او که نه دا تم منې چې نه دی شوی، نو ته پرې ولې دا خلک شرموې؟ ولې هغه کار کوي؟ دا خلک د بهر رایستی دي. اختر مانځه کې خلک بهر راوځي، جګړه پرې نشته. موږ هم وځو، ته هم وځې. جمعې مانځه کې خلک بهر راوځي، جګړه پرې نشته. جنازې مانځه کې خلک بهر راوځي، جګړه پرې نشته. عید میلاد النبی او په ماتم کې خلک بهر راوځي، جګړه پرې شته. نو چې جګړه پرې شته خو څه پکې شته که نه؟ دال میں کچھ کالا کالا ہے، خزے و نر لوئے وڑ. بہرحال خدای دې رحم وکړي. اسې بل خوا لاړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې څوک دا کارونه کوي، سپو باندې پیسې اخلي، خزو باندې پیسې اخلي، او د سحرونو غیب و خبرو باندې پیسې اخلي، درې واړه حرام دي. او دین پیغمبر علیه الصلاة والسلام منع فرمایلی دا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نه زیات مشفق د دی امت د پاره بل څوک نشي کېدلی.
پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ نیک فالی اخلے خیر دے بدفالی نہ دا جائزہ. حدیث مبارک کی دی دا بخاری و دا مسلم روایت تے. انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا عدو ولا طیارتا ویعجبنی الفال. پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ البتہ نیک فالی ما تا خلگی. یو سڑے روان دے یو کار پسے لار کی یو خشے ولید او زړه کې خو تاثر ته واغست چیرې انشاءالله دا اوازونه د لار کې را باندې ښه آواز وشو ښه سړی را سره ملاو شو انشاءالله دا کار مې کامیاب دی دا جایزه خبره. خو دا کار مې خراب دی او دا نه دی جایز. نیک فالي اعلی کم کار کوي د هغې دپاره تایید لکه اوس مثال یو شی د نورک ته تی لټوې په دې ځای کې ګرځي دې ټایم کې آواز وشو واجده واجد مندون کی ته وایي نو ته زړه کې دا تصور واخلي چې یاره دا نوم را باندې غوږونو کې ولګېده واجد منه مندون که یاره انشاءالله دا شی به په ما الله موندي ښه طرف ته توجیه وکړه. خوب دې ولیده ښه معنا یې وباسه بدې معنې بسلو پیغمبر فرمایي چې دې کې د ملګري نه هم دا ناروا دي یاره ډېر خراب خوب مې لیدلی دی خدای دې غر کا چې خپله دې نوم په خراب کې خو ځان په ذات خود وهمي کوي هر نه منا خوب چې وګورې اول خو توجه مه ورکوه چې تا ته زړه کې ښه نه ښکاري ووایه چې اعوذ بالله من شر هذا النوم یا الله زه د دې خوب د شر نه پناه غواړم. درې کرته ګس طرف ته توکاڼي توکه او انډ بدل کا بے فکره اوسه هېڅ مشکل به تا ته نه رسي. که مسلمان وې دغه قصه ده. او که چېرې بیا هم تا ته بالفرض زړه کې ټوک ټوک کېږي چې دا شی نو بس دا د هغې ښه معنا وباسه چې خر دې پکې لیدلی چیرې زه پرون په خره باندې سورم ته ووایه چیرې الله جاز را کوي انشاءالله په جاز به سپارېږم خو ښه معنا یو بس ستا څه پیسې خو پې نه ځي نه څه اسمان نه راغلي دي چې یاره خر وګورې نو خامخا به خره باندې سپارېږي. هېڅ کله په قرآن و سنت کې د خوبونو دا معنی داسې نه دي راغلي. خوب هغه معنا ده چې ته یې وباسې ښه دې وباسله او که بده دې وباسله بس ومقه دې ځان له ولیکله نو چې ته خره نه خر جوړوې ته خره نه جاز نه شي جوړوې ورته ووایه چې یاره انشاءالله ماله الله جاز راکوي او که بیا یې در نه که خو نه دي وي در کړی خر نه خو به بچ شي که نه. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې نیکفالي ښه سوچ دا بده خبره نه ده کلمتون طیبتون نیکه خبره په ذهن کې راوستل او ځان ته د هغې لار جوړول چې انشاءالله ما دا بېګا کم خوب لیدلی دی یاره دا فلانۍ خبره ده نو دا زما دپاره ښه ده. خوبونه بیانول د کمقلو خلکو کار دی د چا ابن سیرین نشته چې معنی وباسي. نن سبا په ټوله دنیا کې مشکل ترین کار د خوب معنی ده او بیا خوب معلومول چې دا سړی ګولۍ خوري نه خوري سوچي دی وهمي دی دینداره دی بېدینه دی کم نمونه کپړې خوښې دي کم خوراک یې خوښ دی څه شی خوړلی دې ټولو سره خوب تعلق لري او چاله چې ته خوب بیانوي هغه دې ټولو حقیقتونو نه خبرېدی شي نو د خوب په معنی هیڅوک نه پوهېږي. ځان له وهمونه مه جوړوئ. نو عزیزانو دا څیزونو خیال وساتئ. ښځې دې هم د دې خیال وساتي نر دې هم د دې خیال وساتي. دا د کفر او د بېدینۍ خبرې دي لکه څنګه چې هغه صحابي وایي چې یا رسول الله موږ نوي مسلمان شوي یو دا کار به موږ کولو کفر کې نو نن سبا مسلمان په اسلام کې کوي جماعتو کې کوي او بیا وایي چې دا پنجپیرې خدای دې کور آباد کا ولې دا ښځې موږ باندې بدې لګي. دا ته چې کوم نمونه ناست دی او تاله چې دا کمې ځوانې پیغلې راځي ولې موږ انسانان نه یو که دا شی جایز وی موږ به ویلي وی چې فرض دی فرض خو چې تاله راځي خو ماله دې راتلی که هلکه پوهېږې په دې خبره هر مولا له ښځې ښې ښکاري کم خر به وي چې هغه ووایي چې په ما باندې ښکلې ښځې بدې لګي په چا بدې لګي الله ولې پرده رالیږلې ده دې دپاره یې رالیږلې ده چې د سړو خوښېږي. نو ستا خوښې دي زموږ نه دي خوښې ستا پیسې خوښې دي زموږ بلکل نه دي خوښې ستا دا مزې خوښې دي زموږ بلکل نه دي خوښې اړو پې پوهېږو نه موږ دا بچي د سره پیدا شوي نه دي. یو ملا زوی شوی و ښځو وی چې او موږ ته خو دا پته نه وه چې ملیان هم دغه لوبې کوي دا ټوله دنیا کوي ګلونو خو چې دا موږ یې حرامې ګڼو ځکه یې حرامې ګڼو چې الله او رسول ناروا ګڼلي دي کني والله پیسې هم موږ له خوند را کوي بېادبي معاف ښځې هم هر چا له خوند ورکوي چې یاره داسې دی ما باندې سرې سپینې راغونډي یو ځای په دې منځ کې ناست وم کوم سړی به ووایي چې دا ما له خوند را کوي
الله هغه شی منع کوي نه چې کوم شي خواهش نه کیږي، خو موږ چې حرامې ګڼو الله او رسول را لیږلي نه دي. کني موږ خو وایو چې ارمان دی را لیږلی وی، موږ به هم کولی دغسې، موږ به هم دا پیسې اخیستی. ستا جیب ډک دی او بنګلې جوړوي، ولې زه ماله بنګلې خوند نه راکوي. عزیزانو دا خبرونه ځانونه وساتئ، دا الله او رسول منع کړي دي. کني خوند هر چاله ورکوي، هر سړي زړه غواړي، ستاسو زړه دا نه غواړي چېره موږ دا مزدورۍ کوو خو یو ځای کې دی ناست وي، خلکو ته به هم لیکل کولی او زر زر روپۍ دی راکولی، کروڑپتی به وی، داسې نه. نو دا سیزونه ناروا دي، حرام دي. الله پروردگار دی موږ تاسو ته حرام ښکاره کی، حلال دی الله موږ ته حلال ښکاره کی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا دعاګانې امت ته ښودلي دي چې تاسو داسې دعا کوئ چې یا الله حق راته حق ښکاره کړي، یا الله باطل راته باطل ښکاره کړي. نو عزیزانو دا شیونه حرام دي، ناروا دي چې دا موږ وایو چې نشته. کني زموږ خو پکې فایده ده. 12 ربیع الاول کې تعالی 1 کروڑ روپۍ چنده راځي، 2 کروڑه کني 2 لکه خو به راځي. ولې مال دا 2 لکه روپۍ خوند نه راکوي چې زه 12 ربیع الاول شروع کړم، زه خو دومره مشهور سړی یم چې امریکې پورې مې خلک پیژني. تاله به دا گیر چپیر خلق راځي، ما ته به بیا د امریکې نه خلق را روان وي. اسې ته په ایمان وایه د امریکې والا سړی چې مال راځي هغه به ما ته جیب کې 1 کیلو سیب راوړي، که هغه به ماله اعلی کیدای شي ډالرې راوړي. د برطانیې والا به ما ته هغه یورو ورته وایي که څه شی د برطانیې هغه پیسه چې ده. د کویت والا به دینار راوړي، د سعودي والا به ریال راوړي، او د افغانۍ پاکستانۍ خوړو چرته تلي نه دي. موږ له به هم میلاویږي مزې به یې خو چې دا موږ وایو چې نشته نو موږ پکې تاوان دی. زه چې تاوان کې وایم چې نشته ته یې نه منې، او بل ملا ګټې کې وایي چې شته دی او ته یې منې، نو بس عقل درکې نه. نو عزیزانو دې څیزونو نه ځانونه وساتئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یوه خبره اخر کې دي ټولو خپلو فالوورز زمونږ که بهر دي او که دننه دي، موږ سره مینوال دي، موږ سره ناستی پاستی کوي، ځي و راځي. موږ ته نوټسې میلاو شوي دي د حکومت طرف نه چې تاسو ځانونه وساتئ. مشکلات دي هغه انډیا د خدای په تباهۍ او تباه کی، تاسو وایئ چې امین. د انډیا کې د رای و ایجنټ خنزیر پټ خفیه خپل راته بریفنګ ورکړی دی چې د پاکستان کې د اور لګولو طریقه دا ده چې دیوبندي له پیسې ورکا، چې بریلی له پیسې ورکا، چې دیوبندی اهل حدیث پنجپیری یو بل باندې واچوه چې بس دا سره کې یو دوه ووجلی شي، یو دوه خلاف بیان وشي، نو دا به ټول سره کې ورشي، یو به په یوه دعوا وکړي، بس پاکستان کې به اور ولګي. نو دې د وجې نه مشهور علما چې کوم دي، موږ خو خیر داسې مشهورو کې نه یو، هر څه چې یو خو دغه شیان یو. دغه خلکو پسې یو لوی کوشش روان دی د دوی د وجلو، د دوی د ټارګټ کولو، دوی ته دماکو کولو یا دوی ته د نقصان رسولو چې په خپل مابین کې یو بل باندې ورشي. نو د هغې دپاره موږ ته د تحفظ اډر دی. اگر چې موږ حکومت ته درخواست ورکړی دی چې د ځان ساتل دا د الله کار دی، او بیا دویم نمبر الله دا ذمہداری د حکومت یې ښې ده. زما تحفظ وس زما نشته، نه ما سره ټوپک شته، نه ما سره لیسس شته، نه ما سره چوکیداران شته، نه ما سره دومره پیسې شته چې زه بروت پې معلوم کم، څه شی معلوم کم. په کار دی چې ګورنمنټ زمونږه د دې تحفظ غم وکړي. او زه دا دنیا ته وایم که موږ ته هر څه نقصان ورسېدو، په دې کې به مضبوطه ګناه د سرکار وي. ولې سرکار زمونږ تحفظ نه کوي؟ ولې سرکار زمونږ دپاره هغه بندوبست نه کوي چې د کمې د باندې فرض دي؟ خو به هر حال سرکار یا کوي یا نه کوي، هغه خو به زمونږ د مرګ نه پس خلکو ته پته لګي، او د خلکو فیصله ده چې سرکار موږ سره داسې ولی کوي چې زمونږ تحفظ نه کوي، یا ولی یا نشي کولی. څه وجه ده؟ تا خپل د 2 پیسو افسر پسې 15 ګاډي ورپسې کړي وي، او دا ټپوسان ما وړاندې ورستو تینزي لیټونه دې هم لګولي. څه چل دی؟ پیغمبر روان دی او وي د 2 روپو افسر خدای که ما سره اردو مو ووایي، انګریزي خو لا پرېږده، اردو خدای که وله ورځي چې انګریزي ټکی پکې نه وي ویلی. ستا د 2 روپو افسر چې وي هغه پسې بلا شی ګاډي وړاندې ورستو موبایلونه رواني، او ته مالا اطلاع راکوي چې تا ته خطره ده،
او زما د پاره نه ګارډ شته او نه تحفظ شته او نه زما د تحفظ انتظام شته. هغه چې کم باندې ته پوهېږي چې د 2 روپو څه تکلیف او پریشانی ورته نشته، هغه پسې د 10 کسان ورپسې کړي دي. نو دا دنیا ته موږ وایو چې کچرې موږ ته یو نیم نقصان ورسېدو نو دا یاد وساتئ د دې ټوټل ذمہوار سرکار وي چې هغه زموږ د تحفظ غم نه کوي. پاتې شو موږ چې کوم د تحفظ خپل خیال ساتلی شو، هغې کې دې ملګرو ته دا وایو چې موږ مجبور یو چې موږ تحفظ دپاره څه قواعد او قوانین جوړ کړو او تاسو به موږ سره په هغې کې تعاون کوئ. چندې تعاون نه، د پیسو تعاون نه، یریږئ مه. تعاون دا دی چې موږ دا کم اجره کې چې ګاډي ودرېږي دې دپاره به موږ کوشش کوو چې تاسو ته به هلته سړی ولاړي، دا ګاډي به هغ ځای کې ودروئ مخامخ چې کم ګراونډ دی. یو 3 منټه پیدل مزل کوه او که کم سړی بوډا وي دې ځای پورې راوله واپس ګاډی به دننه نه ودروئ. او دا به نه وایې چېرې جي زه خو خاص سړی یم، ما خو جي ته پېژنې، ته خو جي زما ملګری یې، نو ما باندې هم شک. په تا شک نه کوم، خو چې تا دلته پرېږدم بل ملګری چې راشي که هغه ستا په شان زما پېژندګلو نه وي، هغه تا نه ځان کم نه ګڼي. هغه وایي چې ولې ده باندې دې ما شته، په ما دې نشته ولې، نو مسله جوړېږي. نو زما دا زوی هم چې ګاډی راولي هغ ځای کې به ودرئ. یوه خبره دې کې به موږ سره تعاون کوئ. دویم، تاسو چې راځئ ځان سره به پنډوکی منډوکی چې شی نه راوړئ. سامان به در سره نه وي داسې چې هغه پنډه وي، او که بیا در سره وي ضروري وي، مثال ته چا ته روان کړی وي څه شی راوړې نه نه باسې او باسې ضرورت ته کېږي، نو بیا زموږ ملګری چې تلاشي اخلي نو پنکه ورته نه لګوئ که نه ځکه خو دا کار خراب شي. نو بیا چې زموږ ملګری تلاشي اخلي نو بیا به ترېنه ګیله نه کوي. خیر دی، هغه به ادب سره تلاشي اخلي، بېعزتي به د چا نه کوي. زموږ ملګرو ته دا زموږ درخواست دی چې د چا دی بېعزتي نه کوي. په ښې طریقې باندې دی کم از کم صرف حالات معلوم کی. نو برای کرم چې دا کمې خبرې تاسو ته زموږ ضرورت دی، لکه دا نږدې دا ځای دی، دې ځای کې به ګاډي نه ودروئ. د کلي والا خلکو ته زموږ درخواست دی چې د جومات شاته ځای زموږ نه دی، موږ د ځای دعوه نه کوو، خو د جومات شاته چې راته ګندونه نږدې چې پکې څه شی بم یا بارود څوک نشي پټولی، ځکه چې اسم دنیا په بلا لړلې شوې ده. بلا حسم دنیا په بلا ګند باندې اخته ده. نو چې کم ضروریات په تاسو باندې دي موږ سره به تعاون کوئ، خفه کېږئ به نه، ګاډی به لرې ودروئ. چې ملګری درته ووایي چې داسې وکړه خو ادب سره، او که چا بېادبي وکړه خیر دی ما خبر کې. ملګرو ته زما دا درخواست دی چې څومره بهر ولاړ ملګري دي پیرې دپاره، هغه به داسې پیره نه کوئ او داسې لکه پولیس والا چې خلک بېعزته کوي او د خلکو سپکاوی کوي، دا شی به بلکل نه کوئ. که داسې مو شروع کړه بیا وړو دا پیره نه کوم. زه چاله نقصان رسول چا بېعزتي د سره نه برداشت کوم، نه خپله بېعزتي په چا کوم نه د چا کومه. زه یم چې په خبرو کې مې هم د چا بېعزتي نه وی کړي، د دین په وجه صرف بعضې خبرې کوم. نو عزیزانو دا چې کم کسان دلته ودرېږي دې پسې به خبرې نه کوئ چې یاره داسې کس ولاړ یو دا ولې په ممبر ولاړ دی، دا خوشې خبرې پرېږدئ. چې موږ ته مجبوري ده چې په کومه طریقه موږ د ځان تحفظ کولی شو، تاسو موږ سره د هغې تعاون کوئ که نه به کوئ. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کړه. رب چې څوک راغلي دي قدمونه یې نیکۍ تلو کې واچوه. یا الہ العالمین چې څومره ملګري دي دا دین زموږ زړونو ته کوز کا. یا الہ العالمین زمنگ دا ہر طرف نہ حفاظت ہوگا. یا اللہ دا تمام حق پرست علماء و حفاظت ہوگا. یا اللہ دا تمام مظلوم و بے گناہ و خلق و حفاظت ہوگا. الہ العالمین زمنگ سرکار زمنگ حکومت تا غیرت نصیب کا چې خپلو ځانونو پسې د ګاډونو په ځای باندې عوام و رعیت حفاظت وکړي. الہ العالمین لکه څنګه چې دوی ناستی ځان صرف انسان ګڼي او دا نور خلق د سره په سړو کې نه چې رب د دوی ذهنونه صحیح کا. رب داغه د انګریزانو دا سوچونه د دوی ذهنونو نه وباسا. الہ العالمین لوی واړو ټولو ته هدایت وکا. الہ العالمین زمونږ ټولو زړه حاجتونه شرعي پوره کا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة